ګرانو کتونکو په دغه پروګرام چې روان دی نو په دې کې د ما سره چې کومه خوراکي ده د دې تعلق د وزیرستان سره دی. ویل کېږي چې د وزیرستان خلک ډېر سخت دي، سخت دریځه دي، هغوی زنانه چې کوم دی هغوی ته موقع نه ورکړل کېږي. خو په دې عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې دا زموږ سړومبنی دغه نه ده. موږ د معذورانو په سپورټس کې چې کوم دی نو د وزیرستان داسې انټرنیشنل زنانه ولیدلې. دا راغلې ده په څومره سختو حالاتو کې دې ځای ته راغلې ده. څه میسج ورکوي؟ خپل انټروډکشن را سره وکړه. السلام علیکم، زما نوم وجیحه محمود دی. زه وزیرستان نه راغلی یم او زه سیکنډ ایئر کې سبق وایم مانډان بنو کالج ګرلز ډیګري کالج چې زه سبق وایم. او نو مونږ ته دغه چانس ډېر په مشکل سره ملاو شوی دی او مونږ ډېره شکریا ادا کوو پرایم منسټر چې دغه ماته دا چانس راکړی دی او ډېره شکریا ادا کوو. او مونږ دا غواړو چې مونږ ته دغه قسم چانس نور ملاو شي او مونږ ته لږ کې سپورټ ملاو شي او چانس ورته ملاو شي نیشنل لپاره. مونږ نیشنل غواړو چې مونږ لاړ شو. فرست ټایم ماته دا چانس ملاو شوی دی. خو د وزیرستان نه راوتل خو ډېره ګرانه دلته کې دغه د نو څنګه دې ځای ته څنګه ورسېد؟ خراب دي، اوس کرفي لګېدلې ده. د یو خو کرفي ده خو یو په زنانو باندې پابندي ډېره مشکلات ته ابو ما سپورټ کړی یم الحمدلله. خاندان ولې سپورټ نه راکوو چې مطلب دا بده خبره ده که نه، تاسو ته ضرورت نشته دغې. او الحمدلله ابو مې ورته ویلي دي چې نیشنل ته تا غواړې به نیشنل ته لاړه شه. ابو پرمیشن شته نیشنل لپاره. او مونږ دغه ریکویسټ کوي د پرایم منسټر صاحب ته چې مونږ ته په نیشنل کې مقام ملاو شي دغه گیم لپاره. صحیح ده. والدینو ته څه میسج ورکوي چې هلته کې وزیرستان کې داسې ټیلنټ شته په نورو جنوبو کې چې په وزیرستان کې ډېر زیات نه زیات ټیلنټ ته په وزیرستان کې سبق پڑھائی نشته. مونږ بنو کې پرایویټ هستیجو په هاسټلې شي مونږ خپل کار نشته. مونږ ته ډېر تکلیفات دی هاسټل کې هستیجو. مونږ کلی کې اسکولي نشته، هغه کې ټیچران نشته، سبق نشته، سپورټس خو بالکل سامان نشته، نه سپورټس پی ټي ټیچر شته، نه سپورټس سر شته، نه کوچ شته. وزیرستان کې په دې وجه باندې مونږ ته ډېر مشکلات جوړ شوي دي. په وزیرستان کې سپورټس نشته، کوم سہولیات پکار دي؟ سپورټس نشته، ډېر زیات مشکلات دي. حالات دومره خراب دي چې سکول ته څوک نه ځي. بس سپورټس خو ډېره مشکله خبره ده. خو تا ته موقع درکړی شي مخکې تللی شي او ته صرف انشاءالله ابو پرمیشن راکړی دی دغه زوی ته. کوم ګیم کې د ډېره توجه دی ورته؟ ما ته خو ایتھلیټکس ډېر بیسټ دی او کرکټ او هاکي شوق دی مو دغې. دا زموږ نیشنل لوبه دی، ته موږ هغه شان توجه نه ورکړو. دا ولې توجه ورته پکار ده که نه؟ ډېره توجه ورته پکار ده. مونږ خو وایو چې فیمیل ته هر هغه سہولات ملاو شي چې میل ته ملاویږي. فیمیل هاف حق خو فیمیل یا ده او هاف د میل ده. ضروري خو نه چې فیمیل کوي او فیمیل نه کوي. مونږ هغه قسم حق غواړي چې پنجابیان ته څه حق ملاویږي، مونږ پښتانه یې حق غواړي. مونږ ته ډېر ضرورت دی دغې. زبردست. یو خو کتونکو د دې دا خبره چې کومه ده، یو خو والدین د خپلو لوریانو له موقع ورکړي، بل چې کوم دی نو په وزیرستان کې هم سہولیات پکار دي چې څنګه په نورو ضلعو کې پکار دي، او بل دې دا خبره وکړه چې څنګه په پنجاب کې جنکو ته موقع ورکړل کېږي، داسې په پښتونخوا کې ولې موقع نه ورکړل کېږي چې موږ لوبې وکړو؟ داسې ده که نه؟ دم د مانډان کالج ډېره شکریا ادا کوم. مسرت شهینه ډېره بیسټ میډم ده او مونږ دعا ورته کوو چې هغې ما ته داسې چانس راکړی دی. ابو خو ما سره نشته که نه میډم راواستلی یو خو پرمیشن ابو راکړی دی. ابو ډېره شکریا ادا کوو. که ما ابو نه وی بیا نور فیملی سایډ نه مو ته دغې پرمیشن نه و خو ابو مې پرمیشن راکړی دی دغه زوی ته. شکریا.